تعالی اولاد الله سبحانه وتعالی درک تا دغه د تربیت خیال ونه ساته نو یقینا دا اولاد بستا د پاره سکه د پوره معاشري د پاره ناسور جوړي د ټول کلی د پاره به سردردې جوړي بزرگان وی د اولاد مثال دا د ګلاب د بوټي دی کله چې تدې ته اوبه اچي د دې خیال ساتي غیر چاپیر ورته شپول کې د هر قسمه آفاتو او د هر قسمه غلې جاکړ باران نه د دې حفاظت کې یو وخت به دې راشي چې دا به غټ شي دا بوټي به ګل ونیسي کچري د میوې بوټي دی نو دا به میوه ورکي ته بیا د دې نه فائدہ اوچتولی شي او کچري تا خیال ونه ساته او ته چې بس په خپل بلوي نو سبب په دې باندې څه ساروي راشي ست به اوخري خبره به ختم شي باران جاکړ سیلی زول به پیراشي وست به د یخ نه راونړی بیا به دې څه فائدہ نشي اوچتول او کچري دا بوټي دی او دا د دې د حفاظت وکړه دا ګور شو نو معاشري ته به فائدہ میلاو شي میوه به خلک وخري که میوه نه نو سورې به خلک د ځان د پاره حاصل د قصید اولاد مثال دی کچری د دې اولاد دی تربیت وکړه په بهترینه طریقې سره دی دا وساته د هر قسمه مصیبتونو نه آفاتونه د هر قسمه فتنونه د محفوظ ک اسلامی تربیت ته ورلوکه دا ماشوم بستا په کار باندې راځي ګوره د اولاد دومره لوی نعمت دی دا لا پیدا شوی نه د مور په خېټه کې او مور د دې لپاره دعا غواړي یا الله زما دا کم بچی چې پیدا کیږي یا زما دا لور چې کومه پیدا کیږي د دې بهترینی طریقې سره د دې پیدایش هغه مرحله سره ورسي بیا چې کله دا پیدا شي نو د لویوالي لپاره څومره دعاګانې مور او پلار غواړي که د چا اولاد نه کیږي نو چې څوک بزرگ اینی نو باغه پسې ځي یاره زما لپاره دعا وکړه چې الله تعالی را اولاد راکړي که نفل کوي نو د هغې نه بعد دعا کوي یا الله ماله نیک اولاد راکړي که څوک عمرې دپاره ځي حج دپاره ځي نو هغه ته سوال منت کوي دعا زما دپاره وکړه هلته کې چې زما دپاره الله سبحانه وتعالی د نیک اولاد بندوبست نو دا دومره لوی او خوږ نعمت خو زمونږ اکثر رونه دا نعمت ضایع کړي دا خراب کړي چې څومره توقعاتي چېرې زه به د خپل زوی نه دا جوړوم د خپل لور به داسې تربیت کوم هغسې ونه شي بیا دې حد ته انسان ورسیږي که زوی نو یاره کله به زما نه جدا کېږي کله به زما د مخ نه دی ورکېږي په معاشره کې شرمۍ بې عزته کوي نو دی بیا دا سوالونه او دا زارۍ کوي الله ته چې الله دې زما نه چېرته ورک که او که لوري نو د هغې دپاره ځان له سوالونه کوي بعضې خلک چې تربیت یې وله اسلامي نه یې کړي چېرې دا به کله زما د دې کور نه وځي نو د خبرې مقصد او غرض دا دی چې اولاد ډېر لوی نعمت اوس به د دې اولاد په میوه د دې په خوږوالي باندې کله مونږ هغه پوهیږو او دا به کله محسوسو د دې لپاره اسلامي اصول او ضوابط چې کله هغه مونږ اپناو کو الله سبحانه وتعالی به مونږ د اولاد په خوږو باندې پوهه کوي په هغې کې اولنی دا دی چې مونږ خپل اولاد ته د الله سبحانه وتعالی مینه وښایو اولنی څیز د خپل اولاد تربیت په داسې شان سره کوي ګوره تربیت دومره لوی څیز دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي کوم یو انسان چې بل له یو بهترینه تحفه ورکوي نو د هغې ټولو بهترینو تحفو نه بهترینه تحفه دا ده چې خپل اولاد ته د هغه بهترین تربیت بهترین آداب وښیي حسن اخلاق ته ورته وښیي دا د ټولو نه بهترینه تحفه ده بل یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي په تاسو کې یو کس چې په حکم 2 سیره غنم هغه صدقه کوي دې نه بهتره دا ده چې د خپل اولاد ته بهترین اخلاق وښیي یو ښه ادب ورته وښیي دا د دې په حکم 2 سیرو غنمو د صدقه کولو نه بهتره خبره ده نو د خبرې غرض او مقصد دا دی چې موږ له د خپل اولاد تربیت پکار دی
قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمای چې اے مسلمانانو اے مؤمنانو تاسو ځان هم د جهنم د اور نه بچ کړئ تاسو خپل اولاد هم د جهنم د اور نه بچ کړئ د جهنم د اور نه بچ کېده څه دي چې د هغو بهترین تربیت وشي د هغو اخلاق ښایسته شي نو په هغې تربیت کې اسلامي تربیت کې اولنی سیس تاسو ته ما ذکر که هغه څه شی دی چې خپلو بچو ته د الله مینه او محبت مونږ وښایو خپل بچی کېنو خپل لور کېنو ماشومه ده چې ته چا پیدا کړې زه چا پیدا کړم دا دومره مخلوق دا ځمکه او اسمان دا چرین پرین دا ستوري او سپوږمۍ دا انور دا چمک او دمک دا چا پیدا کړی دی دا یو الله پیدا کړی لہذا موږ له مینه او محبت ته چا سره کول پکار دي د الله سره ماشوم په خپله نه پوهېږي دې ته به یو سیس ښې نو اولنی سیس د ښودنې څه دی هغه دا دی چې مونږ د الله سبحانه وتعالی مینه او محبت ماشوم ته وښایو مونږ نن سبا د بدقسمتۍ نه ماشوم ته څه ښایو ماشوم ته د الله مینه او محبت نه ښایو د پیسو سره او د دنیا سره ولا مینه او محبت جوړو یاره پلانکي ځای کې ګټه نه وه جو زه ترې راووتمه پلانکي ځای ته به نه ورځې هلته کې فایده نشته دی دنیوي ټولې دقه خبرې دي کاش که چېرې زما رور زما مسلمان رور د خپل اولاد ته د الله سبحانه وتعالی مینه او محبت وښایي نو اولنی سیس چې مینه او محبت به ورته د الله ښایي که چېرې دا مو ته ونه ښودله بیا د ماشوم توکل په څه باندې جوړ شي په روپۍ باندې په پیسه باندې بینک بیلنس باندې د هغه دنیا د هغه سوچ او فکر هغه ټوټل دا جوړ شي چې یاره پیسه څنګه ګټل غواړي او څنګه جمع کول غواړي بس نو دویم سیز به مونږ خپل ماشوم ته څه ښایو دویم سیز به دا ښایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت څه دی دا چې ستا لباس او پوشاک ستا خوراک ستا سملاسته او پاسېده ستا د زندګۍ هره یوه لمحه هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق جوړي د صحابه کرامو که جنۍ ده نو د صحابیاتو د طریقې موافق به ستا زندګي جوړي نو دویمه خبره دا چې مونږ به خپلو ماشومانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینه او محبت ښایو نن په دنیا کې چې کوم دی نو زمونږ کمزوري څه ده چې خپلو ماشومانو ته مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت نه ښایو وجه یې څه وجه یې دی چې ماشوم اتم ته او لسم ته ورسیږي خو که چېرې د هغې نه د پیغمبر علیه صلات وسلام د پلار تپوس وکړي د مور تپوس وکړي چې دا څوک وو نو هغوی ته د دې اندازه نه کېږي پته ورته نه لګي د پیغمبر اولاد د پیغمبر غزوات او سیرت او صورت هغه خو لرې خبره ده خو دا دومره اهمې خبرې چې دا یو ماشوم له یادول پکار دي دا هغه ماشوم ته نه ورځي وجه یې څه وجه یې دی چې ماشوم ته مونږ د کرکټرو نومونه ښودلي مونږ ورته د بالرانو نومونه ښودلي مونږ ورته د باکسرانو نومونه ښودلي د ریسلرانو نومونه مو ته ښودلي او د مالدارو خلکو د بینک بیلنس والا خلکو نومونه مو ورته ښودلي مونږ ورته د پیغمبر د صحابو د پیغمبر تاریخ سیرت او صورت نه یې ښودلی که په دغه فیلډ کې د ماشوم نه تپوس کې نو هغه ته یې هر څه یاد ازبر یاد کړي چې تپوس یې وکړي حیران به شي چې دا به د څنګه یاد کړي مونږ ورته څه ښایو مونږ ماشوم ته او ماشومې ته هغه فیشن ښایو سټایل ورته ښایو یاره په ویښتو کې به داسې سټایل کې په کپړو کې به داسې سټایل کې که جینۍ ده نو هغه ته فیشن دا ښایو نوی فیشن دا دی د کپړې به داسې جوړی دکان به داسې جوړی روزي به داسې جوړی سترګې به داسې جوړی کاش که چېرې مونږ دقې ماشومې ته دغه خپل زوی ته د الله د رسول او د هغه د بیبیانو امهات المؤمنین او د صحابیاتو که چېرې جینۍ ده دا سیرت او صورت ښودلی وی نو څومره به ښه نو مونږ ناکامه په دغه ځای کې شو چې بیا دی لویېږي نو بیا د ده نمونه او د ده رول ماډل هغه صحابیات نه د الک دپاره صحابه رول ماډل نه
بلکې هغه د ځان د پاره یو ټیک ټاکر او د ځان د پاره یو فیسبوکي الک رول ماډل جوړ کړی په هغې پسې دی ور روان. معاشره بیا خراب شي. بیا په معاشره کې داسې خلک پیدا شي د مولا نه پلار تپوس کوي وایي زوی مې بدعمله شوی دی څه ورسره وکړمه که د قتل اجازت شریعت ورکړی وی نو ما به وجلی دې حد ته معامله ورسي. بیا زوی داسې حد ته ورسېږي چې کله لور پیدا شي تاسو به څه ورځې مخکې کتلي یو هلک د هغه لور پیدا شو اولنۍ لور یې وه خلکو ورته وي تا خو په واده کې ډېرې لویې نخرې کړې ډزې ډومبقې وي اوس به ته عقیقه کې خرچه به کې هغه وی ټیک ته کوم به اومه ورځې وه او دغه ماشومه د جګر غوښې د مور په غېږه کې پرته وه دغه هلک تلی او 15 ډزی هغه ماشومه د مور په غېږه کې ایشتل وی عقیقه وله کوم هلک ولې نه پیدا کېده چې جینۍ پیدا کېده. بیا به معاشره دغسې خلک زیږوي موریانې به بیا دغسې خلک زیږوي. بیا به دا ګیله ته نه کې چې زما زوی ولې زما ګریوان ته لاس واچو زما زوی پردی عزت ولې پامال که زما لور دا اقدام ولې وکړه وجه یې څه ده ګیله د خپل ځان نه وکړه تربیت دې ورله اسلامي ولې نه دی کړی. دویمه خبره تاسو په خدمت کې ما عرض کړله چې د معصوم او د معصومې تربیت په دویم دا کې چې دته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او معصومې ته به د صحابیاتو د امهات المؤمنین زندگی ښې. معصوم پیدا شي دا خو ډېره اسانه خبره ده د معصوم تربیت دا ډېر لوی کار دی دا ډېر لوی کار دی. په دنیا کې خو ځناور هم زندگی تیری پیدا شوي دي خره او سپي او خنزیران هم زندگی تیری پیدا شوي دي ګرځي او چې انسان پیدا شو نو د دې د ټولو نه لویه ذمهداري دا ده چې ته به تربیت څنګه کې مونږ تربیت څنګه وکړو تربیت یې داسې وکړو یو لطیفه راته ذکر کړو دا پرون یو ځای کې زما بیان و ثناء الله قاري صاحب مدرسه کې هلته مې هم دا خبره وکړه چې یوه ښځه وه واده یې که نه په واده کې خلک راوځي هلکان هم لاسونه اوچت کړي ګډېږي او جینکۍ هم ګډېږي بوډۍ وسې نه کېږي نو هغوی په دې شیشو کې لاس را بهر کړی او لاسونه وهي یوه زنانه وه بوډۍ وه نو هغې هم دغه ټوپونه وهل اوچتېده او را خلاصېده یوه دې کړکۍ کې چېرته ښکته را غورځېدلې وه په شیشه کې ښکته چې را ګزار شوې وه خلک پسې راغلی و را پاسولی بیا رابۍ به خوږ شوي سپی لاس به یې مات شوي اخو لیکاو یوه خبره یې وکړه ما پرېږدی بچو دا کومه لبم چې ګرمه کړې ده هسې نه چې دا لبن نه سړه شي کومه لبم چې ګرمه کړې ده وی دا لبن جاري وساتئ دا لبن نه چې کوم دی نو سړه نه شي نو جینکۍ څه کوې بوډایګانو ښځو داسې عبرت اخیستی دی دومره لرې د دین نه پراته دي بیا خو به ګیله نه کوو که نه بیا به ګیله د ځان نه کوو. نو دویمه خبره دغه شو. درېیمه خبره دا ده چې ماشوم ته به د حلالو رزق ورکوي د حلالو دا ماشوم دی د لوږې نه مړ شي خو ده ته د حرامو نوڼۍ مه ورکوه د حرامو یوه نوڼۍ چې دی ماشوم ته لاړه د ده پرورش په حرامو باندې وشو یاد ساته د دې اثر به یو ټیم راوځي ذهن کې دې دا رانشي چې یاره حرام مې راوړه ډېر مې راوړه یا لږ مې راوړه او استعمال مې که څوک پرې خبر هم نشو او بس وخوړلی شو او مزې او چرچې مې وکړې نه په دې وجود کې د حرامو د دې ملاوټ د وجې نه غوښه پیدا شوې ده وینه پیدا شوې ده یو ورځ به داسې راځي چې دا حرام به خپل اثر ښکاره کوي د حرامو خو دومره لوی اثر دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چا چې پردی حق وخوړه
یوه نوڼۍ وخوړله، یوه نوڼۍ حرامه نوڼۍ د وخوړله، نو د دې سړي 40 ورځو منځونه الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. اوس یې اندازه ولګوئ. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یو دور به داسې راشي چې د خلکو دعاګانې به نه قبلېږي، خلک به سوالونه کوي، زارۍ به کوي، خو دعاګانې به نه قبلېږي. وجه به یې صحیح، کپړې به هم د حرامو اغوستي، اوبه به هم د حرامو استعمالوي، او خوراک به هم د حرامو استعمالوي. چې دا ټول څیزونه د حرامو دي، نو څرنګې به د هغه دعا الله سبحانه وتعالی قبولوي. تاسو نن اندازه ولګوئ که باران نه کېږي، خلکو استسقاګانې څومره وکړي. نو دریم تربیت به د ماشوم څه کې چې د حرامو خوراک چېرته خپل ماشوم له ګورې ورنه کړي. قاري طیب صاحب زمونږ د دیوبند ډېر لوی عالم تیر شوی دی، او د دارالعلوم دیوبند 50 کاله محتمیم پاتې شوی دی، زمونږ د باباجي استاد هم دی. هغه خپل خطباتو کې لیکلي دي چې په دې هندوستان کې یو باچا تیر شوی دی، خلیفه دوست محمد. نو په قسطنطنیه کې جهاد و، د خپل زوی ولیږه، د هغه سره یې څه لښکر ورسره کوي، تاسو لاړ شئ په جهاد کې شرکت وکئ، چې کوم کافران دي د هغو سره وجنګېږي. د خپل زوی ور روان لښکر لاړه، څه وخت تیر شو، نو څه خلک راله او هغوی وویل ستا زوی د جنګ نه تښتېدلی دی او کافرانو غلبه حاصله کړې ده، مسلمانان کمزوري شوي دي، را واپس شوي. دی ډېر سخت پریشانه شو چې زه باچا یم او د غیرت خبرې کوم، او زما زوی د جنګ نه تښتېدلی دی. لاړ خپلې ښځې ته کېناست، وایي تا څنګه زوی زېږولی دی، دومره بزدله او بې غیرته چې د جنګ نه وتښتېده. هغې ورته څه وی زما زوی هېڅ چرې د جنګ نه نشي تښتېدی. وی ما ته باوثوق ذرایعو سره دا خبره را رسېدلې ده چې ستا زوی تښتېدلی دی او جنګ یې بیللی دی، مسلمانان یې مغلوبه کړي دي، او ته وایې چې نشي تښتېدی. وی نه، تحقیق یې وکړه، زما زوی نشي تښتېدی، زما زوی غیرتي دی. نن ماشوم ته مونږ وایو که نه، غیرت داسې ختم شوی دی چې ماشوم وده کوو نو وایو باو راغی، باو د اوسه پورې چا لیدلی نه دی، خو د باو نه یېرېږي. ولې د باو نه ولې یېرېږي؟ غیرت ختم شوی دی. یو دور داسې و ماشوم به د هغه کور نه را روان شو او د پلانکي که به سالن ویوړ د ماسخوتنې، هېڅ څه ولي به پرې نه سوځېده. نن په لویو لویو باندې ولې سوځېږي؟ ولې؟ د حرامو آمیزش دی. نو خلیفه دوست محمد خپلې ښځې ته دا خبره وکړه، وی ګوره ما ته خبر را رسېدلی دی، زوی تښتېدلی دی. وي نشي. څه ورځې بعد چې پته ولګي د حقیقتو، زوی ولاړو ډټ کر مقابله یې کړې وه، دشمنان یې زغلولي وو او د ده زوی جنګ ګټلی. بیا خپلې ښځې ته وویل تا ما ته دومره په مضبوطیا سره دا خبره ولې کوله؟ وي دې زوی 9 میاشتې ما دی په خېټه باندې ساتلی دی، تقریبا په دې 9 میاشتو کې ما د حرامو یوه نوڼۍ نه ده خوړلې. د څه د وجې نه؟ چې هسې نه د حرامو د هغه نوڼۍ نه وینه جوړه شي او زما د دې ماشوم د وجود حصه هغه وګرځي. دی چې بیا پیدا شوی دی ما اول اودس کړی دی، وروسته مې د خپل زوی له سینه ورکړی. ما ته نه دی یاد چې ما د خپل زوی له سینه ورکړې ده او ما د قرآن تلاوت نه یې کړی. د تلاوت شروع درمیان کې ما د خپل زوی له سینه ورکړې. ما ته نه دی یاد چې د خپل زوی له ما سینه ورکړې ده او ما قبلې ته شا کړي، ما قبلې ته د ادب د احترام د وجې نه مخ کړي دي او ما خپل زوی له سینه ورکړې. نو زه په الله تعالی باندې با اعتماد ذهن او فکر زما جوړو چې زما زوی به د جنګ نه تښتېږي. ما پې روحاني دومره خرچه کړې ده. موږ به نن مالي طور خرچه کوو که نه، هغې وی ما پې روحاني طور خرچه کړې ده. زما زوی بې غیرته او بزدله نشي جوړېدی.
نن ماشومان ولې کمزوري؟ پخوا نه به چې زمونږ موریانو مونږ او تاسو اوده کولو نو الله اللهو به وي. نن د مور په ژبه باندې ګانه یو ماشوم اوده کوي، که په خپله یې نشي ویلی نو خاوند ته وایي موبایل یې راکړه او پلانکۍ ګانه پرې راواړه او ماشوم نه اوده کېږي چې اوده شي. او د خدای شان ته ګوره، ماشوم هم داسې جوړ شوی چې تر څو پورې ورته اګانه نه یې لګېدل اوده کېږي نه. دا څومره د افسوس خبره ده. یو دور داسې و چې زنانه به دا خبره ډیره بده ګڼله چې زما سر به خالي، زما ویښته به ښکاري او زه به خپل بچي له سینه ورکومه، دا به مړومه. یو دور داسې راغی چې ښځه هغه فلم ګوري او خپل ماشوم له سینه ورکوي. په دې کې به څه برکت راشي؟ د هغه ماشوم نه به څه د معاشرې د ناموس د اوچتولو تمه مونږ ولرو چې کوم ماشوم د هغې تربیت او پرورش په دې طریقې سره شوی. دویمه خبره دا چې د حلالو به خیال ساتو، د حرامو نه ځان بچ ساتو. دریمه خبره ماحول به ماشوم ته برابرو. ماحول به ماشوم ته برابرو. ماحول به څنګه برابرې؟ ماحول به دا برابرې ته په کور کې ژوند تیرې، ستا سره ښځه ده او ته یې خاونې. د ماشوم په مخ کې به یو بل ته ردې بدې نه وایې. دا ماشوم چې اولنۍ زده کړه کوي نو ګورې ستا نه یې کوي او ستا د دې کور والا نه یې کوي. که ته خپلې ښځې ته ردې بدې وې، ښځه دې تا ته ردې بدې وایي، یو بل ته لاس اچوئ، دا ماشوم به وایي چې دنیا ته راتګ دی او بس دغه ګریوان شلول دي، ګریوان ته لاس اچول دي. نو دویمه اهمه خبره دا ده ماشوم ته به ماحول برابر ساتئ، روحاني ماحول به ورته پرووایډ کوئ. دویمه خبره څه؟ په دنیا کې ستاره په کور کې مور او پلار ژوند تیری، ته به د دې خپلې مور او پلار ادب او احترام کې. دا ماشوم به ګوري چې یاره د مور او د پلار دومره احترام کول پکار دي. اوس که پلار او مور ته په خپله باندې ردې بدې وې، ستا دا زوی چې لویږي نو هغه ته ماحول داسې جوړ شوی دی چې یاره پلار هم داسې ساتلی کېږي، مور هم داسې ساتلی کېږي. بیا به دا ماشوم ستا ګریوان ته لاس اچوي، وایي ځکه چې تا په خپله خپل پلار ته لاس اچولی و. د دې ماحول دومره اثر دی په کور کې. شیخ الاسلام صاحب، مفتی تقی عثماني صاحب، هغه یو کتاب لیکلی دی تراشه، په هغې کې یو کیسه لیکلی او د نن نه تقریبا 55 کاله مخکینۍ قیسه ده. په هغه وخت کې څنګه حالات و او اوس دور څنګه جوړ شوی دی تاسو په خپله اندازه لګولی شئ. هغه قیسه دا لیکلې ده چې یو ماشوم دی اووم کې سبق وایي او دی پلار لیږي چې ته لاړ شه سکول ته ځه، او دی سکول ته نه ځي. څه وخت بعد یې پته ولګېده چې دا یوې سینما ته ځي او په سینما کې فلمونه دی ګوري. پلار ډېر سخت غوسه شو، په تا ما څومره خرچه وکړه او څومره کلونه وشو، ته تا چېرته لېږم او ته ځې چېرته؟ پلار یې د کور نه وشاړه چې ځه وځه. د کور نه بهر شو دی، په فوټپاتونو باندې د یو چا په کوڅه او چنه کې شپه، د بل چا په پیغورې بیا پلار له راته. چې معلومات د دې هلک وشو نو ده وویل چې په انډیا کې یو فلم ریلیز شوی دی او په هغې کې یوه جینۍ ده، زه په هغې باندې مین شوی او دا هلک دومره د عشق هغه یخ ته رسېدلی و. او د سویم طالب علم، د اووم اتم طالب علم چې سیګریټ یې شروع کړي. سیګریټ خلک ولې شروع کوي؟ وایي غم دی رامندې جو، غم به په سیګریټو بدل شي، کیفین پکې په ذهن باندې مې څه ناڅه هغه پرده راشي غم د ختمولو. خو دا خو ظاهري خبرې دي که نه؟ حقیقت کې خو سکون د الله په ذکر کې دی، د الله په یاد کې. سیګریټ یې شروع کړي و او سیګریټ باندې وایي خلک دا نومونه لیکي، نو په دې دس لاس باندې د حق محبوبي نوم لیکلی و. ماشوم هلک دی، په ښی لاس باندې په پتري باندې د حق محبوبي نوم لیکلی و. تپوس ترې وشو چې تا دا فلم څو ځله کتلی دی؟ وی چې د دې جینۍ یو فلم ما 63 ځله کتلی دی. څو ځله؟ 63 ځله او بل فلم د دې اوس راغلی دی
ما یو کم 40 ځله هغه کتلی دا خبره مې د دې پورې کوله دې ټکي ته اوس غوږ کېږه بیا تې دغه انکر تپوس کوي چې ته دا دومره په دې خبره کې دننه ننوتی او تا دا دومره فلمونه وکاته د دې جینۍ اولنی فلم تا کله کتلی او چرته یې کتلی او د چا سره یې کتلی حقه هلک ورته وایي د دې جینۍ اولنی فلم ما په هغه وخت کې کتلی او کله چې زما پلار او مور هغه فلم کاته زما پلار او مور فلم کاته زه ورسره هم کېناستم او ما ورسره یو ځای دا فلم کتلی اوس ته ماته ووایه چې پلار او مور ماشوم ته عریاني ښیي بې حیایي ښیي دمتوب ښیي نو ستاسو څه خیال دی چې د دې ماشوم نه چې دی لوی شي نو ولی الله به جوړ شي د دې نه به امام غزالي جوړ شي د ده نه به امام شاه ولی الله جوړ شي د ده نه به لوی بزرګ وخیږي نه هېڅ چرې ګورې نشي کېدی ای خیال استو محال استو جنون دا ګورې هسې زمونږ د فکر هغه منډې دي چې مونږ به وایو چې زمونږ کردار به دا یو زما ماشوم به لوی ولی جوړ شي د معاشرې دپاره به لوی نوم جوړ شي نه دویمه خبره دا ده چې مونږ به ماحول ګورې برابر ساتو چې ماحول هم ماشوم ته برابر وساته دا ماشوم به ترقي کوي او درېیمه خبره ده ګوره بزرګان وایي که وایي چې ماشوم دې روغ شي د ده تربیت دې په بهترینې طریقې سره وشي د دریو خبرو خیال یې وساتئ اولنۍ خبره دا ده په هر څه سره کمپرومایز کوئ ګنجایش ورته پرېږدئ خو درې خبرې داسې دي چې په دې کې ورته هېڅ قسمه ګنجایش مه پرېږدئ اولنۍ خبره دا ده چې بچیا که مرې او کچوي د 5 وخته مونځ اهتمام به کې دا دې نه منم چې ته ستړی او ته سهار نشې پاسېدی دا دې نه منم چې ته پټي ته او کټي ته ولاړ وې اوس ته ستړی اوس ته مصروف یې وروسته به یې وکړې نه زویه که هر څه کېږي خو 5 وخته مونځ په دې کې رسه ګنجایش نه پرېږده نو اولنۍ خبره ده چې 5 وخته مونځ اهتمام ګوره چې مونځ دې ماشوم شروع کړ اولنۍ فایده د دې دا ده چې ستا دا زوی به صفا شي صفا په ده کې به نظافت پیدا شي او وایي تاسو وګڼئ دا خبره چې کوم یو انسان ظاهري صفای دی به باطني هم صفای چې کوم یو سړی مخامخ خیرن خچن ګرځي دی به ګورې دننه هم دقسې خیرن خچني د دې وجود داسې اثر دی چې دا په باطن باندې کېږي لهذا اولنۍ خبره ده چې د مونځ اهتمام د مونځ د اهتمام سره به په دې کې څه راشي نظافت صفایي به راشي که دا جینۍ دی او که هلک دویمه خبره د ده به ډېر وخت په مسجد کې تېرېږي د الله په کور کې دا څومره لویه فایده ده درېیمه خبره د ده به ډېر وخت د مشرانو سره تېرېږي د مشرانو خویونه به په ده کې پیدا شي د ملا د عالم خبرې به دی اوري د تبلیغي مجالسو نه به دی فایدهمند کېږي بله اهمه خبره ده د مونځ سره به د ده اوقات ټایم ټیبل برابر شي دی به خپل اوقات کار وپېژني دی به د یو وخت کار بل ټیم ته نه پرېږدي دویمه خبره ده ده ته د خدمت ماده په ده کې واچوه د خدمت ماده په ده کې واچوه پخوانه زمانه کې به څه چلو یو جوان به تاسو په خدای ووایئ دغه یو جوان به د ټول کلي کارونه کول که نه اوس دغه یو جوان دی خو هوښیار جوان دی خو دی پلار له اوبه نه راخلي چې پلار ورته وایي اوبه راواخله نو دی په کښتونو باندې 10 کسان د زور ځان سره نور منسلک یاره ورشه ته یې راوړه چې ده نه کشري جو هغه ته وایي ورشه ته یې راواخله چې هغه نه کشري بیا جو هغه وایي بل ته هغه پلار یې په خپله غریب پاسې وایي زه به یې راواخلم تاسو ټول کې د خدمت ماده پیدا کا دې ماشوم ته وښایه زویه دا کار به داسې کې د ځانه به سستي ختمې کاهلي به د ځانه ختمې چستی به په ځان کې پیدا کې زمونږ پیغمبر به داسې و زما اصحاب به داسې و صحابیات یې به داسې وي د خدمت ماده به پیدا کې او درېیمه اهمه خبره دا ده دې ماشوم ته به وایي زویه دروغ به نه وی سر به دې کټ کېږي خو دروغ به نه وی چې کله دا خبرې پیدا شوې یو وخت به داسې راشي یقین وکړه ستا دا زوی ته به ورته نه حاضر دا زوی به د معاشرې دپاره یو لوی نوم جوړېږي ستا دا لور به د معاشرې دپاره لویه نامه ګرځېږي
خو که چېرې دا کارونه دې ونه کړه نو بیا به چې کوم دی نو بوتغو جوړېږي او انسان د هغې تصور به چې کوم دی نو بیا د هغې نه ته نه کې. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د دې نوجوانانو زمونږ د اولاد تنهایی صفا کړي. دا ډېره اهمه خبره ده. د کوم یو انسان تنهایی وایي صفا شو تنهایی. د امام حسن رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړ یا د حسین رضی الله تعالی عنه چې تقوا څه شی دی؟ هغه ورته ووایي تقوا دا ده چې د انسان تنهایی صفا شي. تنهایی څه ته وایي؟ چې انسان یوازې دی او دی په دغه ټیم کې صفا دی. د ده سره د موبایل ورسره وي، د ده سره یې څوک یو څوک وي، دی دې په تیارې کمرې کې، دی دې په بستره کې دننه وي، خو چې د ده دغه تنهایی صفا شوه دا سړی کامیاب، دا سړی ځای ته ورسېد. موږ هم پکار دي چې د خپلو زامنو نه کشرانو نه اولاد نه تپوس کوو ستا شپې څنګه تېرېږي، ستا ورځې څنګه تېرېږي، ستا یاران دوستان څوک دي، ته د هغې یارانو دوستانو معلومات وکړه. المرء على دین خلیله، انسان د خپل دوست په مذهب باندې چې دوست یې څنګه دی دا سړی هم هقسې دی. دی د شل ځله وایي چې زه خو پاک یم مړه هسې اوسه تعلق ساتم د پلانکي سره. نه، چې ته څنګه یې دا دوست هم هقسې دی او چې ته هغه دوست یې څنګه دی ته ورسره هم هقسې. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.